دعاګانې راواخله. نو جنازې دعاګانې په احادیثو کې ډېرې زیاتې نقل دي. دا ټیک خبره دی کې شک نشته. خو دغه ټولو اقوالو کې نبی علیه السلام صرف یو دعا ویله او باقي دعاګانې راجمع کړي ورته نه دي چې ټولې دعاګانې راجمع کړي یو ځای باندې غونډې ووایي. دا به شریعت کې نقل نه دي. اوس سړی وایي زه ښه سړی یم، یاره ډېر دینداره یم او پاک یم او ډېر مخکې یم، او دا خلک یو دعا وایي خو زما دا یوه خوښه نه ده او زه پکې ډېر شوی ویم. نو بیا دعاګانې خو ډېرې زیاتې دي. څوک 15 وایي، څوک 6 وایي، څوک 10 وایي، څوک 14 وایي. هغې لپاره یې ځینې کارډونه هم چاپ شوي مال لري دي. نو چې کله دغه وایي نو له موږ پې څه اعتراض نه دی کړی چې دغه شریعت کې ثابت نه دي. موږ خو لاس نه دي ویلي، موږ شریفان خلک یو. هغه خلکو واپسۍ کې شروع وکړله چې یاره موږ ته وایي ستاسو جنازې 48 سکندو والا دي، ځکه چې لنډې تاسو جنازې کوئ. هلکه ولې لنډې جنازې کوو؟ څنګه لنډې جنازې کوو؟ موږ خو ته خو چې شریعت څه ویلي موږ هغسې کوو. نو نه پکې څه شی سیوا کوو نه پکې کم وو. یاره الحمدلله پکې واجب ده، تاسو یې بالکل نه وایي. ښه هغه قول فرضیت او واجب دا شریعت ښیي، نو دا به د کوم ځای کې نه ثابت کړي چې واجب ده، حالانکه احادیث خو ردي په خلاف کې دي چې واجب نه ده. دویمه دا ده چې دغه دعاګانې ته وایي چې دعاګانې تا پکې لنډه دعا وویله او زه ډېر ښې دعاګانې راجمع کوم. دعاګانو راجمع کولو دپاره جنازه چونکې یو عبادت دی، منقول دی، شریعت کې نقل دی، نو په داسې عباداتو کې د خپل ځان نه زیادت او کمی دا ټیک خبره نه ده، دا بزرګي نه ده. ته داسې یو روایت وښایه چې په هغې کې نبي علیه السلام دغه دعاګانې راجمع کړلي تا چې په کمې کارډ کې لیکلي دا جمع کړلي ته قصې ویلي. یو روایت داسې وښایه ښودلی نه شي. او بیا دغه ته دومره لازمي وی چې کم کس یو دعا وایي په سنت او عمل کې هغې ته غلطه جنازه وي، دا ټیک نه ده. نو دې ځکه کې مفسرینو لیکلي دي چې کم په منقول دعاګانو کې چې کم شریعت نقل کړي دي دغه دعاګانو کې د خپل طرف نه دا نمونه طریقې کول ټیک کار نه دی، جایز نه دي. کمې زیاتې به کول پکې صحیح نه دي. دا بحث به انشاءالله بځای کې موږ وکړو چې یاره د جنازه کې د الحمدلله څه حیثیت دی. ځینو روایاتو کې دی چې نبي علیه السلام اولنی تکبیر ووایو، هغې نه بعد یې بیا سبحانک اللهم وویله، د هغې نه بعد یې بیا درود شریف ووایو، او درود شریف نه بعد یې په دغه مشهورو دعاګانو کې دعا نقل کړه، هغه دعا به یې وویله. دا هم روایت دی. اوس ته وایي چې الحمدلله پکې واجب ده او فرض ده. نو دغه روایت باره کې د څه دا صحیح روایتو سره ثابت ده. نو د نبي علیه السلام د جنازې باره کې د څه خیال لږ دا شوي ده که نه ده شوي؟ که ته ورته فرض وی نه ته خو نبي علیه السلام پکې سبحانک اللهم ویله او ډېرو روایتو نقل کړي ده، لږو نه ډېرو کتابونو نقل کړل، صحیح ستاو نقل کړي ده. او که ته دا وایې چې او دویم نمبر نبی علیه السلام یو جنازه داسې هم کړې ده چې د سبحانک اللهم په ځای باندې داسې ویل چې الحمدلله رب العالمین، او بیا د هغې نه بعد یې ویل الله اکبر اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد. دې ځای کې الحمدلله پوره فاتحه پوره نه شوه، صرف الحمدلله رب العالمین ویلی شو. څه جواب به کې جنازه وشوه که ونه شوله؟ نو محدثین په دې خبره باندې پوهېږي او دا علماو تحقیق دی چې په مانځه کې معلوم قرائت حدیثو کې دي چې مانځه کې معلوم الفاظ ولستل چې همدا به نور به نه ویم، بالکل به نور نه ویم. داسې معلوم کیفیت پکې شریعت کې نقل نه دی. او بس ځینو روایاتو کې الحمدلله پوره هم ثابته ده، دا هم ټیک ده. خو د علماو تحقیق دا دی چې په دغه کې په مانځه کې په جنازې مانځه کې سبحانک اللهم جایز ده، الحمدلله رب العالمین چې دومره وې په نیت د ثنا دا هم ټیک ده. دا غونډه الحمدلله چې په نیت د ثنا دا هم ټیک ده، خو په نیت د تلاوت باندې ناجایز ده. په جنازه کې تلاوت کول د صحیح نه دي، دا تحقیق د محدثینو دی. اوس ته یو حدیث راواخلې چې یاره باید الحمدلله ویلی شوي ده او دا فرض وګرځېده، هغه روایتو څه بس کار کوي، هغې باندې به څوک عمل کوي چې باید سبحانک اللهم ویلی شوي ده، باید صرف الحمدلله رب العالمین ویلی شوي دی. څه جواب به کوي؟ جواب یې نشته. نو حاصل دا شو چې الحمدلله فرض نه شو او په نیت ثنا باندې صرف جواز پیدا کو، لزوم یې نشته. ښه نو اوس که الحمدلله پکې بیا هم ټیک ده، که یې نه وې هم ټیک ده، که ټوله پکې بیا هم صحیح ده، که سبحانک اللهم بیا هم ټیک شو. خو چې لزوم دی ورته ووایه نو لزوم خو دې ګناه وکړله، دا خو ښکاره خبر ده چې غیر لازم عمل ته لازم ګرځې، کوم ځای کې نه لازم ګرځې، دا خو ګناه یقیني ګناه ده. بیا د هغې نه بعد چې کوم د شریعت موافق د نبي علیه السلام د سنت مطابق یوه دعا ترې راواخله، درود شریف ووایه، یوه دعا ترې راواخله، بیا ورته وګورې څونه ټایم یې اخیست، دا په ټایم یې اخیست